السلام علیکم ملګرو. محمد عامر چې کله هم پاکستان کرکټ ټیم له کم بیک کړی دی نو هغه پاکستان د لپاره ټرافی ګټلې ده جی. په 2016 کې محمد عامر د نیوزیلینډ خلاف پاکستان کرکټ ټیم له کم بیک کړو او اوس په 2024 کې دوباره محمد عامر پاکستان کرکټ ټیم له کم بیک کوي، هغه هم د نیوزیلینډ خلاف. تاسو له دیار شي په 2009 کې محمد عامر چې کله فکسینګ کې انوالو شو نو په هغه باندې سزا وخته تقریبا شپږ کاله، چې په 2015 کې دغه سزا بیا ختم شو. بیا ډیر زیات کوششونو نه پس په 2016 کې هغه له پاکستان کرکټ ټیم کې دوباره مکمل شو. ډیر کلاډیانو هغه ټایم هم دغه مخالفت کولو چې یو فکسر واپس ټیم ته راوستل نه دی پکار. هغه کې محمد حفیظ سره فهرستو چې محمد حفیظ به کلیام د محمد عامر مخالفت کولو چې دی واپس ټیم ته مراولای جی. خو بیا ماغه محمد حفیظ او عامر سره په یو ټیم کې گیم وکړو. 2016 کې 2017 چیمپئن ټرافی کې عامر او حفیظ په یو ټیم کې گیم کولو، مطلب مخالفت کولو، خو بیا په ډریسینګ روم کې یو ځای ناستو جی. نو 2016 کې هم محمد عامر د نیوزیلینډ خلاف کم بیک کړو جی په 2016 کې. اوس 2024 کې هم محمد عامر دوباره پاکستان کرکټ ټیم له کم بیک کوي، هغه هم د نیوزیلینډ خلاف. کم سیمیلاریټیز دی ګوره. بیا په 2016 کې محمد عامر ټیم له کم بیک کړو، په 2016 کې T20 ورلد کپ هم لوبولیو. نو دا ځل په 2024 کې ټیم له کم بیک کوي او په 2024 کې به T20 ورلد کپ حصہ هم جوړیږي. لکه دا او د 2016 دا دوه خبرې، دا دویمه خبره شو چې دا سیمیلر ده. اوس دریمه خبره جی، بیا په 2017 کې 2016 کې T20 ورلد کپ وکړو او په 2017 کې بیا چیمپئن ټرافی و چې هغه پاکستان وګټل او عامر هم دغه چیمپئن ټرافی حصہ و. عامر هم په هغه چیمپئن ټرافی کې ډیر ښه پرفارمنس کړو د پاکستان کرکټ ټیم لپاره. نو سیم ټو سیم 2024 کې به کم بیک کوي او 2025 کې دوباره چیمپئن ټرافی ده. 2025 کې کال پس دوباره چیمپئن ټرافی ده. نو هغه کې به هم محمد عامر خامخاوي کچره دی T20 ورلد کپ کې ښه پرفارمنس وکړو یا نورو سیریزونو کې وکټس وغیرہ وښته ښه اکانومي سره بالینګ وکړو. نو ښه پکا خبره ده چې 2025 چیمپئن ټرافی کې به هم عامر ویجی. نو دا سیمیلاریټیز دي، دا درې غټې خبرې چې کوم دي سیمیلاریټیز دي. 2016 کې د نیوزیلینډ خلاف چې کوم دی خپل کم بیک کړو، 2024 کې هم د نیوزیلینډ خلاف خپل کم بیک کوي. 2016 کې چې کله راغلو T20 ورلد کپ لوبولو، 2024 کې چې کله کم بیک کوي نو به T20 ورلد کپ حصہ جوړیږي. بیا 2016 نه پس 2017 چیمپئن ټرافی وګټله پاکستان لپاره. نو 2024 نه پس 2025 کې دوباره چیمپئن ټرافی ده چې هغه هم په پاکستان کې ده. نو کېدای شي چانس دا هم جوړیږي چې کې ښه پرفارمنس وکړي او پاکستان لپاره دا چیمپئن ټرافی وګټي. او بل د پاکستان لپاره اج دا دی چې دا چیمپئن ټرافی په پاکستان کې ده جی. مطلب پاکستان ته د ګټلو موقع زیاتره د پاکستان خپل هوم ګراوندز دي. ایله پته را چې دا وکټ دلته څنګه د خپل ګراوندز دي خپې عادت دي. مطلب نور چې کوم ټیمز راځي انګلند، ساوث افریقا یا دغه څومره هم ټیمز راځي نو ایله مشکلات راتلی شي جی. نو محمد عامر حواله سره دا درې چې کوم فیکټس همې تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.